أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ یوسف پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 10 آیات نمبر 83 84 85 86 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د حضرت یوسف علیه السلام چې نو هغه قصه روانه وه نو بیا چې کله یوسف علیه السلام رور بنیامین هلته مصر کې پاتې شولو دی د مصر نه را روان شول او کور ته راغلل نو چې کور ته کله رالل پلار ته چې نو یعقوب علیه السلام ته ټول داستان ټوله قصه چې نو هغه واوروله او د خپل تصدیق دپاره ورسره دا خبره هم وکړله چې کومه قافله روانه ده د هغوی زموږ سره راله د هغوی نه تاسو تپوس کولی شئ. نو حضرت یعقوب علیه السلام فرمیل قال بل سولت لکم انفسکم امرا بلکې دا چې نو ښایسته کړی دی ستاسو نفسونو امر یو کار. نو دوه معنی چې نو هغه کېدلی شي. یا دا دی چې یعقوب علیه السلام چې د دنیا د معمولی چې نو هغه غلې دپاره چې یو بار غله به سیوا شي نو تاسو بنیامین بوتلو جو دا مودو جوړه کوله نو چې تاسو نو هغه دا د جوړوله جو دغه وشوله. نو او دویم دا چې هلته یعقوب علیه السلام ته پته و چې بنیامین زما زوی دی او پیغمبر زوی چې نو هغه داسې نشي کېدی دوره چې نو هغه غلای چې نو هغه نشي کولی ګناه کبیره کې نه ځي ځکه ما تربیت چې نو هغه دا کړی د هغه دا کار نشي کولی. نو تاسو ته چې دا کومه قصه او خبره مخې ته ښودلې شوې ده تاسو چې څه لیدلي چې د هغه د سامان نه نو هغه څه وشولو پیمانه را ووتل او د غلا نوم ول ورکړی شو نو دا تاسو ته ستاسو نفسونو دا خبر چې نو هغه ښایسته ښکاره کړې ده حالن کې حقیقت کې بنیامین چې نو هغه غلا نه دی کړی. فصبر جمیل پس زه به صبر چې نو هغه کوم ښایسته ښه طریقې سره چې نو هغه به صبر کوم. صبر جمیل څه ته ویلی کېږي نو دې نه مخکې موږ ویلو صبر جمیل هغې ته ویلی کېږي چې په دغې کې د الله نه ما سوا چې دی نو هغه بل هېڅ چا ته هم فریاد ونه کړی شي. ځکه حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي چې کم سړی چې دی نو هغه من بس فلم یصبر چا چې دی نو هغه خپل فریاد خلکو ته وکړو چغې چغارې قصې وباسلې او بیا دی وایي زما صبر دی نو دې ته صبر نه ویلی کېږي. یا حدیث مبارکه کې نو هغه راځي ابو داود جلد ثانی چې نو هغه روایت دی چې مصیبت صبر د هغه چې دی نو عند صدمة الاولی چې څنګه سړی ته مصیبت او تکلیف ورسي او دی په هغې صبر وکړي انا لله و انا الیه راجعون ووایي نو ده ته په دغې صبر باندې اجر میلاویږي. دا نه چې اول چغې چغارې وباسي او چې څه نه وي هغه وکړي او بیا وروسته ووایي چې نه زما د الله په فیصلې صبر دی دغه صبر باندې ده ته هېڅ اجر و ثواب چې دی نو هغه هم نه میلاویږي. صبر هغه دی چې کله انسان ته صدمه او تکلیف ورسي او دی په هغې کې ډایرکټ چې نو هغه دغه دعا وکړي او الله رب العزت وایي چې الله ستا په قضا باندې زما رضا ده ته چې څنګه په کم شي باندې خوشحاله او راضي کېږې زه بس په هغې خوشحاله او راضي یم. عسى الله ان یأتیني بهم جمیعا انه هو العلیم الحکیم نږدې ده چې الله رب العزت به دا ټول مال چې دی نو هغه راولي یقینا هغه الله تعالی چې دی نو علم والا او حکمت والا دی. اوس دلته یعقوب علیه السلام څنګه امید پیدا شولو او د هغه ووایي چې امید دی چې الله پاک به دا ټول چې دی نو هغه مال راولي. نو هلته حضرت یعقوب علیه السلام ته چې نو هغه خوب یاد شو چې یوسف علیه السلام کم خوب لیدلو چې پلار ما چې نو هغه خوب لیدلی دی مخکې شروط و صورت کې چې نو هغه راغلو او زه وینم چې نو هغه زما ته چې نو هغه 11 ستوري یو سپوږمۍ او یو نور چې نو هغه سجده کوي
نو یعقوب علیه السلام د هغې په تعبیر باندې پوه چې دا خو تعبیر د دې وتلی او دا کار به دقه شانتې کېږي نو هغه خو لا شوي نه دي او اوس یوسف هم نشته بنیامین چې دی نو هغه پسې هم لاړو او یهودا چې دی نو هغه هم مصر کې پاتې شوی دی نو کېدی شي چې الله رب العزت چې نو هغه زمونږ هغه خوب چې یوسف علیه السلام لیدلی د هغې تعبیر چې نو هغې د وتلو وخت وي نو ځکه یعقوب علیه السلام فرمیل عسى الله ان یاتیني بهم جمیعا نږدې دی چې الله پاک دا ټول مال چې نو هغه راولي او حاضر کړي انه هو العلیم الحکیم بېشک هغه الله چې نو هغه پوهه علم والا حکیم او د حکمت خاوند دی وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وتولى عنهم او دوی نه مخ واړولو دوی چې کله دغه خبرې او د قصه سره ټوله وکړله نو یوسف علیه السلام باندې چې نو هغه یعقوب علیه السلام مخکې هم پریشانو نو دغه پریشاني نوره هم سیوا شوه نو دوی نه مخ واړو اعراض وکړلو او یا چې نو اسف هاي افسوس علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې اوس دلته چې نو هغه یوسف علیه السلام باندې چې نو هغه افسوس وکړو نو هغه باندې دومره غمجن او خپه نو دا دنیا قانون دی چې کله انسان ته یو صدمه مخکې نه رسېدلی بیا څه وخت بعد دغه صدمه چې نو هغه د انسان کمه شي او ختم شي نو چې کله بیا نوي چې نو هغه صدمه او تکلیف پیدا شي نو انسان ته هغه زړه صدمه ورسره مراد شي او دویم چې نو هغه د اکثر که خیال مو کړی او خیاران چې نو هغه مشران دا خبره ټول چې نو هغه کوي که د چا زوی مړ شي رور مړ شي پلار مړ شي هر څه چې نو هغه نږدې رشتې والا مړ شي دنیا نه لاړ شي نو دغه انسان څو ورځې خپوي خو چې وخت کال نیم دی وشي نو هغه غم تیر شي خو که چا ژوندی چې نو هغه ماشوم ورک شي ماشوم یې ورک شي اغوا برای تاوان چې نو هغه وشي نو دی د نو هغه د مرګه پورې دغه صدمه چې نو هغه نه ختمېږي هر وخت چې نو هغه دغه صدمه چې نو هغه دم په دم باندې چې نو هغه تازه کېږي نو چې کله دغه صدمه دم په دم باندې تازه کېږي نو ځکه چې نو یعقوب علیه السلام دغه صدمه نوره هم چې نو هغه تازه شوله نو یا اسف چې نو یا اسف علی یوسف وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم او زما سترګې چې نو هغه باندې سپینې شوي دي او د چې نو هغه ډک و د چې نو هغه د خفګان ده کظیم ویلی کېږي هغې خفګان ته چې سړی د هغې خفګان اظهار هم نشي کولی او دننه زړی چې نو هغه انتها درجې چې نو هغه خفوي نو دې ته ویلی کېږي کظیمو مونږ چې ورته وایو حیران او دلګیر ولو یعنې ډېر زیات چې نو هغه خفولو وزنو هغه وبیضت عیناه من الحزن نو یوسف یعقوب علیه السلام بچنه نو هغه یوسف علیه السلام پسې ډیر زیات جړل او نو ډیر زیات جړل د وجه نه اوخ کې بار بار وزي نو چې کله اوخ کې سترګو نه بار بار زي نو د سره د سترګو چې نو هغه نظر کمیږي سترګې چې نو هغه دا شي نو تفاسیر کې لیکلي چې شپږ کاله شی ول چې یعقوب علیه السلام چې نو هغه بیا سوالو سترګو نظر کار پرې خو ځکه د یعقوب علیه السلام او د یوسف علیه السلام په جدای کې یو چې نو یو قول چې نو هغه دار چې اتیا کاله شي یو کې او یا لیکلي او یو کې سلويخ لیکلي نو دا سلويخ کالو دا خو یقیني دی نو سلويخ کاله چې نو هغه یقین نو هغه خفګان او داولو نو دا غي د وجه نه نظر بالکل ختم شو یا بعض تفاسیر لیکلي دي چې نظر بالکل نو تل خو انتها درجه چې نو هغه کم شوی ولو وبيضت عیناه من الحزن فهو کظیم وزدل چې نو هغه یو سوال واردېږي چې یعقوب علیه السلام خدای الله پیغمبر او اولاد پاره کې الله جل جلاله فرمای انما اولادکم انما اموالکم واولادکم فتنه چې تاسو مالونه او تاسو اولاد دا خو ازمیخ دی او دا خو د دنیا چې نو هغه اسباب دي دنیا چې نو زیب زینت دی نو یعقوب علیه السلام د الله پیغمبر نو بیا دا څنګه دومره پریشان او پاغه پسی نو دا غي جواب دار چې دا په هغه وخت کې نو هغه د دنیا چې نو هغه ازمیخ یو صرف دنیاوی چې کله د دې سره مقصود چې نو هغه دنیا تړلې شي او د یوسف علیه السلام چې نو هغه صرف دنیا نه و هغه خدای هغه نو هغه یعقوب علیه السلام دغه خوب نه معلوم کړو الله رب العزت چې نو هغه ته خودلو چې یعقوب علیه السلام ته چې یوسف علیه السلام به د خپل وخت پیغمبر هم وي نو دا هغه د دین په وجه باندې چې نو هغه پریشانو دا هغه د پیغمبري او د منصب هغه په وجه باندې چې نو هغه پسې دومره پریشان او خپولو او کم کار چې دنیاوي خو چې په هغه مقصود چې نو هغه دین وینو دغه بیا دنیا نه ګرځي دغه دنیا چې نو هغه د انسان د پاره دین ګرځي نو د دې وجه نه یعقوب علیه السلام چې نو هغه پسې پریشانو
قالوا تالله تفتأ تذكر یوسف. نو د هغې ته چې نو هغه کور کې بچي وویلو چې نو هغه نوسو کړ وسو زامنو. تالله تفتأ، دا تفتأ اصل کې لا تفتأ، په الله قسم تاسو چې نو همیشه داسې یعنی په مخه د یوسف علیه السلام تذکره دومره مه کوئ، هر وخت چې نو هغه د هغه په غم باندې مه جاړئ، حتی تکون حرضا او تکون من الهالکین. تاسو به چې نو هغه شی چې نو هغه اوبه حرض چې نو هغه په بیماری هم راځي، خو حرض اصل کې ویلی کېږي د مالګې د پاسه چې کله اوبه واچولی شي او دا مالګه ولی کېږي نو دې ته ویلی کېږي چې نو هغه حرضو، دغې ته ویلی کېږي حرضو. نو دې چې نو هغه ورته حتی تکونه حرضه، تر دې چې نو هغه وجود به د ټول اوبه شي ختم شي، یعنی انتها درجې چې نو کمزوری بشي بیمار بشي، او تکونه من الهالکین، او یا به چې نو هغه ته د هلاک کېدونکو نه شي، یعنی دنیا نه به لاړ شي وفات بشي. نو دومره د هغوی پسې ولې پریشانۍ، دومره پریشاني چې نو هغه مه کوئ. قال نو یعقوب علیه السلام وی انما اشکو بثی و حزنی الی الله، ما خو تاسو ته څه نه دي ویلي، زه خپل فریاد چې دی نو هغه الله ته کوم، خپل خفګان اظهار چې دی نو هغه زه الله ته کوم. اوس دې ځای کې چې نو هغه حضرات چې نو هغه یو مسله چېړلې ده چې آیا انسان د خپل تکلیف ذکر چې نو الله پاک ته کولی شي؟ د باندې چې نو هغه مصیبت او تکلیف راشو، نو دا مصیبت او تکلیف چې نو هغه الله ته په مخه چې نو هغه یادولی شي چې الله ما باندې دا مصیبت دی، دا تکلیف دی. نو دې کې دوه ډلې دي. یو ډله چې نو هغه حضرات فرمایي وایي چې نه دی به خپل فریاد الله پاک ته نه کوي، ځکه الله جل جلاله په ده باندې چې نو هغه قادر ذات دی، الله پاک نه دی پناه نه دی. نو چې کله د الله پاک نه پناه نه دی، الله رب العزت ارحم الراحمین دی، نو دی به الله پاک پې دې راوست، دی به صرف قضا بالرضا چې دی نو هغه کوي، رضا بالقضا به صرف کوي، د الله په فیصلې باندې به راځي، الله ته به چې نو هغه څه کوي فریاد او خپل چې نو هغه نه کوي. دویمه ډله د جمهور علماو چې نو هغه فقهاو دا ده، هغوی چې انسان خپل فریاد الله پاک ته کولی شي، دی ورته وایي الله چې نو مالی فقر کې جسمانی چې نو هغه اولاد په اعتبار سره سوره چې هم په انسان باندې تکالیف وي، سوره هم دی په مصایبو کې چې نو هغه ګیري، نو دی خپل فریاد خپل زاری خپل عجزي چې نو هغه الله پاک ته کولی شي. او دلیل چې نو هغه دا دی قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله، زه چې نو هغه خپل چې نو هغه خفګان خپل چې نو هغه غم د هغه الله ته چې نو هغه بیانوم، الله ته چې نو هغه ذکر کوم چې الله زما چې نو هغه دا مصایب دي راته، زما دا مصایب چې نو هغه تو حل کړي. نو الله رب العزت د طرف نه حدیث کې نو هغه هم راځي، الله رب العزت د طرف نه هر شپه چې نو هغه اعلان کېږي، الله جل جلاله ما یلیق بشانه، د خپل شان مطابق چې نو هغه په آخرنۍ شپه کې دنیوي اسمان ته راځي، او بیا د الله د طرف نه اعلان چې نو هغه کېږي هل من مستغفر فاغفره، څوک بخنه غوښتونکی شته چې زه ته بخنه وکم، څوک چې نو بیمار شته چې زه له شفا ورکم، څوک چې نو قرضدار شته چې زه قرض ختم کم، څوک فقیر شته چې زه فقر چې نو هغه ختم کم، څوک وږی شته چې زه موړ کم. نو دا اعلانات چې نو هغه د الله د طرف نه کېږي. نو معلومه دا شو چې انسان خپل شکایت خپل چې نو هغه حالت د الله ته نو هغه فریاد کولی شي، خدا نه چې د الله نه به ګیله او شکوه چې نو هغه به نه کوي چې الله علیاذ بالله به زه دې لیدلی نو ما باندې چې نو هغه څه مصایب او تکالیف او خبرې دي چې ټولې ما ته چې نو هغه سلمه شي، داسې چې نو هغه نشي کولی، بعضې وخت کې دغه باعث کفر چې نو هغه ګرځي. واعلم من الله ما لا تعلمون، او زه پوهېږم د الله د طرف نه په هغه څه چې تاسو نه پوهېږئ. نو یو مخکې ما تاسو ته وي هغه خوب ولو، او دویم دا چې یعقوب علیه السلام ته چې نو هغه په طور د وحي الهام چې نو هغه ویلی شوی ول چې ستا دا زامن امتحان ستا تکمیل ته رسېدونکی دی، ستا دا بچي به الله جل جلاله وس ټول تعالی چې نو هغه واپس درکړي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. قال نو اویل یعقوب علیه السلام بل سولت چې نو خسته کړی شوي لکم خسته کړی دي لکم تاسو ته انفسکم ستاسو ځانونو امرا یو کار، فصبر جمیل پس چې نو هغه صبر ډېر ښه دی. عسى الله نږدې ده چې نو الله پاک ایات یعنی چې راولي ماته بهم جمیعا دي ټولو، انه بشک هغه الله هو العلیم الحکیم، هم هغه پوها او د حکمت خاوند دی.
وتولى عنهم او مخی واړولو د دینه وقال او ویل یا اسف هاي افسوس علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې وبیضت عیناه او سپین شوی د دوانه سترګې من الحزن لغمنا فهو کظیم اغه ډکو د خفګان نه دلګیر و د خفګانه قالو ندی اویل تالله قسم پالا تفتعو تو ہمیشہ تذکرو یادیں یوسف علیہ السلام لرا حتی تکونا تردی چی تشی حرزن چرینو اوبا حرزن چرینو بیمارو او تکونا من الحالکین او یاشی تو دہلاکی دن کنا قالن اوی یعقوب علیہ السلام انما اشکو بیشک چرینو آغا بیانو مبستی اخپل خفگان و حزنی او اخپل غم الاللہ اللہ تعالی تا و عالم وزو پوئیگا من اللہ دا اللہ دا طرف نما پا آغا صلاة تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی